اخره پورې مهنت کوي کنه دغه درې چپټرونه پس بیا ملا تملاس نیولې. Sometimes even students can ask me a questions and I can answer them. خبر جیبونه بس تاسو ګرمیږي خو تاسو دا نه ګڼئ چېرې دا ماشوم کم ناست دی دا بچی کمه ناسته ده. دا زمانه په 300 سټوډنټس کې دا خو بس هغه فلم کار دی بس سینما لګېدلی دی. دا چې کوم سوال کوي نو هغه خو زه د دې هغه کنفیوژن وي کوم سوال وي کوم کمپلیکسټي وي هغه کلیر کېدی نه شي. یو سړي دونه شوق وي نو بس هغه د ایکټینګ ته وځي. هغې لپاره بس بهترین انډسټري شته دی لکه ټیچینګ هغې لپاره مناسب ځای نه دی. خبرانه نه شي خبرې کې مې سختې کړي. ټول خو زه اسلامي کالج سټوډنټ یم. څنګه آی سی ته څنګه رالې؟ سر ټول نه پهله چې دی دا سر ریره آی تھنک هفت سال نیم او هغې ماته ویلي و آی سی ته راشم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او دا وخت په پیښور کې اسلامیه کالج ته مخامخ د دانش آباد په یوه ګلۍ کې موجود یم. په دې ګلۍ کې ټیوشن اکیډمیز دي خو دا وخت زه د یوې تاریخي اکیډمۍ مخې ته ولاړ یم. کومه اکیډمي چې د اسلامیا کوچنګ اکیډمي په نوم باندې یادیږي. دې اکیډمۍ ته به دننه ځو. دلته کې به مونږ تاسو د ټیچرز سره میلاو وو. دلته کې به د سټوډنټ سره به خبرې کوو چې دوی دغه ټیچرز نه مطمئن دي که نه دي. او بیا به دا خبره مونږ د هغه خلکو مخې ته راوړو چې کوم خلکه د پیښور د ماحول نه بلد نه دي. هغوی ته دا پته نه لګي چې یوه ښه اکیډمي چېرته کې ده. نو دغه سټوډنټس نه به مونږ دا تپوسونه هم کوو چې د هغوی په نظر کې بهترین اکیډمي چېرته کې ده او والدین خپل بچي چېرته کې راولېږي. دننه ځو راځئ دا خبرې مونږ سره وګورئ. کمال صاحب اجازت ته څه تپوسونه وکړو؟ قدرمنو کتونکو دا وخت زه د دې اسلامیه کوچنګ اکیډمي په یو کلاس روم کې ولاړ یم. جرأت مې د کلاس ته د راتلو ځکه کړی دی چې کمال الدین صاحب ډېره موده زه او دی یو ځای کلیګ پاتې شوي یو یو ځای ټیچینګ کړی دی. نو زما او د دې ترمنځ د احترام یوه ډېره غټه رشته ده. کمال صاحب څنګه دی طبیعت هم ښه دی؟ الحمدلله بالکل. تاسو ښه جي؟ وخت ساعت هم ښه تېرېږي که نه؟ شکر بالکل. فرهاد صاحب سره یو څو خبرې کوم بیا ستاسو ته راځم. فرهاد صاحب زه خو هم پېژنم چې چونکې ډاکټر فرهاد اسلامیه کالج کې د زوالجي لیکچرر یا اسسټنټ پروفیسر خو د هغې نه علاوه دا راته ووایي چې تاسو څونه وخت دا ټیوشن پړاوئ؟ آلموسټ 4 years हो गए. 4 years که نه؟ ښه. دا څه ده چې ما ته کله ناکله خلکه شکایت وکړي یاره پلانکي اکیډمي ده په هغې کې داسې وشي چې هغه پلانکی صاحب اولني 2-3 چپټرې ډېر زیات محنت پکې وکړي خو چې کله د دې سټوډنټس د فیس کلیکشن وشي هغه شانته کې انټرسټ یې ویني. نو څنګه ستاسو څه اخره پورې محنت کوئ که نه دغه 3 چپټرونه پس بیا ملا تملاس نیولې؟ बिल्कुल बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा. मेरे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे होंगे तो मेरा तो हमेशा से यही वतीरा रहा है. जैसे ही स्टार्ट कर लेता हूँ अपना क्लास मैं उनसे कहता हूँ कि मेरा जिस तरह फर्स्ट टॉपिक होगा उसी तरह बिल्कुल लास्ट टॉपिक मेरा होगा. और मैं कभी भी स्टूडेंट को अपना कस्टमर नहीं समझता हूँ. मैं स्टूडेंट को जो है या भाई या बेटे की तरह उसको समझता हूँ. तो जो कुछ अपने लिए और अपने भाई के लिए पसंद करता हूँ वो उनके लिए भी पसंद करता हूँ और खूब दिल से इनको पढ़ाता हूँ. 100% कोशिश ये होती है कि कहीं मेरी वजह से इनका कोई MCQs जो है रह न जाए और हर टॉपिक इनको कंसेप्चुअली पढ़ाऊँ. तो आप इन स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि सर ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है. मैं तो फ्रॉम द बिगिनिंग मैं स्टूडेंट से मैं पूछूंगा सर अपने आपके राय जानना चाहता हूँ. जी मैं बिल्कुल अप टू द एंड जो है मेरा एक ही तरीका है और एक ही मेरा स्पीड है. मैं कभी क्वांटिटी एंड क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू द एंड. ठीक ده स्टूडेंट्स نه به دغه تپوس کومه. د هغې نه علاوه تاسو له چې چونکہ آپ اردو میں بات کر رہے ہیں تو اس لیے چلو اس ٹیوشن کلاس میں مختلف کالجز کے لوگ آتے ہیں نا پڑھنے کے لیے. اس کے علاوہ مختلف بیک گراؤنڈس کے لوگ آتے ہیں تو دشواری آتی ہے پڑھانے میں؟ یہ دوسرا آپ نے بڑا امپورٹنٹ کویشچن پوچھا. جب میں کلاس سٹارٹ کرتا ہوں تو میں بالکل اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں دیتا ہوں کہ اسلامی کالج کا اسٹوڈنٹ ہے. میں فرام دا ویری بیسک سے سٹارٹ کرتا ہوں اینڈ اپ ٹو دا پیک جاتا ہوں. تو سب کو جو ہے میں لے کے اپنے ساتھ چلتا ہوں اور ہر ایک اسٹوڈنٹ پہ میرا فوکس ہوتا ہے نظر ہوتی ہے کہ اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ جس کو بھی سمجھ نہ آ جائے وہ 1000 ٹائم پوچھے مجھ سے مجھے روکے یہاں پر سمجھ نہیں آئی I will explain it again. تو میں سب کو بیسک سے سٹارٹ کرتا ہوں اور پھر ٹاپ پہ جاتا ہوں. صحیح. کمال صاحب یو سوال در نبل کوم دی په خپل خبرو کې زما ذهن ته 2 سوالونه راوستل. یو د اخلاقیاتو باره کې او یو
دی وی چې یاره مانا یو students بار بار questions کوي 1000 times even students can ask me a questions and I can answer them. خبره خو تر دې حد پورې ټیک ته خدا راته ووایي چې کله په کلاس کې 200 students کینی 300 students کینی زه داسې اکیډمیز پیژنم چې هغې هلته کې 300 پورې یا 200 plus students کینولي دغه چې تاسو په خپل کلاس کې 200 students کینوئ 300 plus students کینوئ جیبونه خو به ګرمیږي خفه کېږئ مه زما په خبرو باندې خو خبرې به سپینې کومه جیبونه به ستاسو ګرمیږي خو تاسو دا نه ګڼئ چې یاره دا ماشوم کم ناست دی دا بچی کمه ناسته ده دا زمانه په 300 students کې دا خو بس هغه د فلم کار دی بس سینما لګېدلی دی دی چې کوم سوال کوي نو هغه خو زه د دې هغه کنفیوژن وي کوم سوال وي کوم کمپلیکسټي وي هغه کلیر کېدی نه شي دې ته به څنګه ګورئ د strength باره کې تاسو وی مطلب چې سټوډنټ ته نو دې کې شک نشته چې کوانټیټي د سټوډنټس یو کېږي نو کوالټي به مست لږ ډېره افیکټ کېږي لږ ډېره نه زم چې ډېره زیاته به افیکټ کېږي 300 سټوډنټس ناست دي هغه ځای کې بل لاست رو کې چې کوم سټوډنټس ناست دي هغه ته مسله رااله هغه د دې پروفیسر صاحب نه سوال کوي ټول 1 غنټه ټایم دی یا 40 منټ ټایم دی یا 2 غنټې ما ټایم کنه هغه دغه سوال جواب ورکولی شي بالکل زه هم د ستاسو خبرې انډورسمنټ کوم او تاسو ماته یو منټ راکوئ زه انسر پوره کوم افیکټ کېږي لکه ډیفینیټلی ځکه چې سټرینث زیات وي دا موږ چې دا هایټډ باندې دا بورډز لګولي او دا سټپ مو ته لګولی د دې یو لکه څه نه څه کمپنسیشن به تاسو څه په میتډ سره کوئ که نه نو یو میتډ خو دا دی چې لیکل غټ وکړي او بورډ په هایټ وي سټپ ورته جوړ وي نو هغه او بل مایک سیسټم در سره وي نو اواز او لیکل مین سیزونه لکه دغه دوه دي که نه بل د سټوډنټ کوېسچن انسر کول بالکل دا چې څونه سټرینث سیوا کېږي نو د هر سټوډنټ انسر کوېسچن نه انسر کېږي او سټوډنټ ګواه دي تاسو به دې کې اوس یو سوال درنه بل وکړم لږ بخښنې سره چې فرض کړه دې سټوډنټ ته ښه پته هم ده چې ما ته د خپل سوال جواب نه میلاویږي زما هغه کنفیوژن نو ټیک ده چې دا خو ماشومان دي دوی د غټو غټو نومونو نه متاثره شي دوی ته زه ګناه نه کومه تاسو اواز هم کلیر کو لیکل هم غټ غټ وکړل خو هغه ته بیا مسله ده نو دا سټوډنټس چې دې باوجود هم بیا د کراوډډ کلاسز ته راځي بالکل دا سټوډنټس نه پوهیږي ماشومان دي پروفیسر یو ریسپانسیبل سړی په کار نه چې دی پوهه کې چیرې بچي یا د خپل سټرینث کم کی ما خو پریویس انسر هم لا کمپلیټ کړی نه و که نه چې کراوډ بالکل د مطلب یو لیمټ نمبر په کار دی تاسو په خیال څونه په کار یو آیډیل کلاس لپاره تاسو ته څونه سټرینث په کار اصل کې فیکټرز زیات دي نو دا خبرې بیا ډېرې اوږدې شي دا فیکټرز پکې دا دي که مونږ لږو سټوډنټس ته ټیچینګ کوو نو مونږ د 4 پورې خپل کالج کې باونډډ یو تاسو ته پته د 4 نه بعد راځو کنه نمبر اف کلاسز خو زمونږ هم د 7 PM پورې وي نارملي ځکه چې بیا فیمیل ته سپیشلی لیټ ټایم کې چې کوم دی نو هغه 3 غنټې ټایم ورکول وي سټوډنټس ته نو چې سټرینث کم کې نو بیا داسې سټوډنټس وي چې هغه بس یو ټیچر سره مخته شوي او هغې مبارک هم چې د سره به مطلب دا سبجیکټ خامخا کوم تاسو مقصد دا دی چې یاره د 80 نه 100 پورې سټوډنټس په کلاس کې کینې نو دا مناسب دي تاسو اشاره زما خیال دی چې دې سایډ ته د خو 200 پلس یا 300 پلس بالکل زیاتې دی که نه بالکل ویلی شو چې زیاتې دی که نه خیر ستاسو هم بچي دي زما هم کشران دي خبرې به لږې صفا کړو خیر اصل کې څه ټایم داسې راشي سر چې هغه ټایم کې ټول خلک په یو ځل فری شي که نه په ټوله صوبه کې دا سټوډنټ په یو ټایم باندې فری شي نو هغه بیا مطلب که موږ ډېر هم ووایو نو هغه خپله سټوډنټ وایي بس چې هر څنګه دي خو لکه ما ته اکسپټیبل ده او ظاهره خبره ده خو کمال صاحب ډېر بخښنې سره خو ماشوم دی دی د غټ غټ نمونو نه متاثره کېږي دوی په هنګو کې ناسي بډیایي خان کې ناسي په سواد باجوړ کې ناسي دوی اورېدلي چې هلته کې پروفیسر دی هغه ډېر زیات تکړه پروفیسر دی دوی نور د میز نه خبر نه وي چې هلته کې څه دي بس د غټ نوم یې اورېدلي او را روان شوی د هغه ځای نه دلته کې به بیا د یو بل انټرسټنګ خبره ته کمال صاحب وکړم ما ډېر ریسرچ کړی ځکه د ستاسو کلاس ته راغلی یم داسې کاري چې په کلاس کې یو ایډمیشن نه شوی او په هلته کې چې په ریسپشن باندې کوم سړی ناست هغه ورته وایي یاره وایي دونه سیټس فیل دي بس اخره کې یو سیټ دو پاتې تاسو ایډمیشن وکړئ حالانکې په کلاس کې یو ایډمیشن هم نه شوی په
په دې طریقې سره سټوډنټ اټریکټ کول لکه دا ماته مناسب نه ښکاري. صحیح. بالکل داسې مطلب په خپل لیکچر باندې لکه لیکچر کې لومبي کې چې کوم دی ښه پوینټس ویل او تاسو چې څنګه د فرحات صاحب نه تاسو وکړو کنه سټوډنټ تاسو ته مخې د ناستې تاسو تاسو شي کولای. کمال صاحب یو بله مسله ده په سوشل میډیا باندې مونږ ګورو د چا نومونه نه اخلمه خو داسې ټیچرز وي چې هغوی ډېر زیات غیر سنجیده حرکتونه کوي په دې سټیج باندې دلته کې کینی لکه مثال په طور یو ته ټوپۍ په سرول او هغه ته غاړه کې څه ور اچول او بیا سټوډنټس ناست وي خاص طور جینکۍ فیمیل د هغې مخکې هغې ته غاړې ورکولو څه زه داسې وینم داسې مناظر پر سوشل میډیا باندې راځي دا څنګه مونږ ټیچر یو ډېر زیات ریسپانسبل سړی وي صحیح ده دا ماشومان دي د دې پیرنټس په دا ویډیوز ګوري دا د ټیچرز کوم میسج دی معاشرې له ورکوي د ریوارډ په تور باندې خو زه اپریشیټ کوم مطلب یو سټوډنټ کلاس کې پوزیشن واخلي یا کالج کې پوزیشن واخلي سټوډنټس له ورکول نه جي ټیچرز تاسو دلته کې ولاړ یې زه ټیچر یم زه بهر نه رالم یو ګیپ نه دی پکار د سټوډنټس مخې ته بالکل ما دغه ما خو لا تاسو ما مطلب دا چې تاسو سټوډنټ ټیچر مینس کې ګیپ خبره کوي او دا سټوډنټ ته پرایز ورکول نو هغه خبره ده ما بالکل هغه اپریشیټ کول پکار بالکل کلاس کې داسې ټایپ بالکل لکه دا غیر سنجیده حرکتونه نه دي پکار سټوډنټ لپاره ټیچر رول ماډل وي اوس جدي او سوال درنه دی ځکه بل کومه اوس دور یو سړی دونه غټ نوم پیدا کړی چې د باجوړ نه په هغه پسې زما د قام زما یو پښتنه بچی یا بچی را روان شي عادي ځای پورې راشي او دا هغه سړي به دونه غیر سنجیده حرکت دی چې هغه ته به د دې ایتکس نه پته چې د زنانو په مخ کې مونږ له څه بیهیویر پکار دی د فیمیل مخې ته مونږ له څه قسمه بیهیویر پکار دی یو تضاد نه دی په غټ نوم کې او د هغه په رویه کې بالکل دی مطلب ډېر څیزونه داسې دي چې هغه به ستاسو غواړي چې کلاس کې دا خو هغه ستا هغه پروفیشن چې کوم دی هغه دا ریسټریکټ کوي چې لږ لیمټ کړي اوس که نه زه خو دا وایم کمال صاحب خبره نه شي ډېر معذرت غواړم د ماشومانو نه هم ډېر معذرت غواړم خو زه هم چې یو سړي دونه شوق وي نو بس هغه د ایکټینګ ته وځي هغې لپاره بس بهترین انډسټري ښه دی لکه ټیچنګ هغې لپاره مناسب ځای نه دی خبره نه شي خبرې کې مې سختې کړي قدرمنو کمال صاحب چونکې اخلاقي طور ډېر زیات مضبوط انسان دی یو داسې انسان دی چې د تاسو د سټوډنټس لایف کریر راواخلئ تر د ټیچنګ کریر پورې د ده خلاف به تاسو ته هېڅ قسمه څه میلاو نه شي یو دومره مضبوط اخلاقي طور دونه مضبوط انسان دی د دغې له وجې نه چونکې زما سوالونه همیشه لپاره سخت وي نو د دغې له وجې نه ما ته پته وه چې دا سړی زما د سوالونو جوابونه ما له راکولی شي ښه درته ووایه چې آی سی ته څنګه رالې ټول حال خو زه اسلامي کالج سټوډنټ یم نو سر کمال زموږ کیمستري ټیچر و په فرست ایئر کې زه دونه ډېر انسپایر شوم ځکه چې دوی لایک کیمستري ډېر بیسټ طریقې باندې چې کوم ټیچ کوله بیا سر فرحات چې کوم دی زموږ زوالجي ټیچر و په فرست ایئر کې نو دونه زه ډېر انسپایر شوم نو هغې په تھرو من بیا زه آی سی ته راغلم اوس چې دلته کې راغلې نو څنګه یې محسوسه کړله بیسټ مطمئنه جی بالکل هغه ماشومانې یا هغه چې کوم ستا سسټرز دي هغوی ته به څه پیغام ورکوې چې چېرته لاړې شئ ټول حال خو دا ده چې دا په هغوی من ډیپینډ کوي چې هغه د کوم ټیچر نه ویل دی خو جي هغوی خو نه پوهېږي که نه هغوی خو به دا ګوري چې یاره دې جینۍ دلته کې ویلې ده او موږ له یو پیغام راکوي موږ به دا فالو کوو جی نو زه به ورته دا ریکمنډ کوم چې دی خو چې آی سی ته راشي صحیح ده السلام علیکم بچي وعلیکم السلام څنګه آی سی ته څنګه رالې سر ټول نه पहिला چې دی د سر ریره آی تھنک حفصه نیم او هغې ماته ویلي وو آی سی ته راشم زه فرست ایئر کې رالم ټیوشن دپاره سر کمال نه زه ډېره ویل سیټسفاید شوم او بیا دې نه بعد فرست ایئر ما سر کمال نه اسلامي حکیم ووي او دغه شان سرفرات نه مې زوالجي مې ووي نو زه ویری ویل سیټسفاید شوم صحیح ښه ټیک ته خپله باندې مطمئن سیټسفاید یې پیغام به څه ورکول غواړئ اوبویسلی زه به ورته هم چې آی سی محمد دریاب خان جی محمد دریاب خان زریاب خان ښه زریاب خان کوم ځای نه راغلی نوخار نه سر نوخار نه راغلی ښه دلته کې څنګه راغلی دې اکاډمۍ ته سر بیسیکلی زه اسلامي کالج سټوډنټ یم نو زه چې هلته رالم سر نو ما کمال صاحب سره چې کلاسونه واغېستل په کالج کې جی نو هغه چې کوم میتھډولوژي ډېر زبردست و زه بیخي کلیر شوم اوس خوشحاله بیخي خوشحاله یم سر سیټسفاید یم مطمئن یې که نه ښه نورو خلکو ته به څه پیغام ورکوې سر در چا خپل ویو وي خو زه به دا وایم که څوک کوالټي ایجوکیشن غواړي نو آی سی از د بیسټ آپشن آی سی از د بیسټ بالکل ټیک ته جی علیکم بچي وعلیکم سلام څنګه لیسن هم دی دی زما نوم افاق سعید دی او وزیرستان سره تعلق وزیرستان نه راغلی ښه څنګه د اسلامي کوچنګ اکیډمي انتخاب دې څنګه وکړو
ځکه زما مخکې یو ورور و دلته هغه سیکنډ ایئر دلته نه وویل نو هغه ډېر زیات سیټسفاید و دلته نه هغه چې کم ټیچرانو نه کلاس نه واخیستل کمال صاحب شو سپیشلی امین سعید صاحب شو او دا چې کوم و چې هغې نه ډېر زیات سیټسفاید و چې ته خپله خوشحاله زه الحمدلله ډېر زیات سیټسفاید یم ځکه چې ما محنت کېږي دلته الحمدلله ښه برابر ټیچر چې کوم دی ویل ټرینډ دی او ډېر زیات موږ سره هغه کوي اوس نورو خلکو ته به څه پیغام ورکوې چې یاره تاسو چېرته کې لاړ شئ کوم ځای کې سبق وایي ولې اماندا وي که نه مشوره ده دا ګورې امانت وي یا دا خبره ده چې ټیچر چې کم دي دلته ډېر زیات ویل ټرینډ دي ځکه چې د کم سبق موږ ته ویلو نو د میډیکل ټیسټ وشو ځکه چې زه فنالان کې فرسټ ایئر کې یم چې ما وکتو که نه نو ما ته هېڅ قسمه کنفیوژن نه و کیمسټري بایو چې کم څومره هغه و که نه فزیکس ما ته بالکل مسله پکې بالکل نه راته چې کم کورس ما ویلی و هغه کې ما ته بالکل مسله ده نو زه به دا ورکم چې را دې شي ودی ګوري خپل دی مو ګوري او انشاءالله دې ځای نه به بیا بل ځای ته نه ځي ICA ته راشي السلام علیکم بچي وعلیکم السلام څنګه لیسن هم دې کوم ځای نه راغلی محمد ریان خان زه پېښور یونیورسټي کیمپس کې پېښور یونیورسټي کې اوسېږي که نه د کمال صاحب انتخاب دې څنګه کړی دی کمال صاحب انتخاب ما داسې کړی چې زما یو فرنډ و هغې دوی نه دا کړی زه خو اکیډمي ته به نه راتلم نو ما دوی هغې نه تپوس وکړو هغوی سیټسفاید وم صحیح ده قدرمنو کتونکو دا وخت زه د دې ICA په آفس کې موجود یم ریسپشن دې ته ویلی کېږي دا چې ما سره ولاړ دی نو دا انور خان صاحب دی او دی دلته کې سټوډنټس ریسیو کوي بیا هغې ګایډ کوي انور خان صاحب د ټولو نه اول خو راته دا ووایي چې کله تاسو له سټوډنټس راشي انفارمیشن غواړي نو طریقه کار هم څه وي او بیا مونږ داسې خلکه هم کتلي دي چې دلته کې په ریسپشن کې ناست وي نو هغوی وایي چې یاره یو ایډمیشن ورسره نه شوی خو خلکو ته وایي مونږ سره ټول کلاسونه فیل دي اوس په اخره کې یو سیټ دو پاتې دی وایي که ایډمیشن کوې نو ځان له سیټ کنفرم کا که نه نو ګوره وایي دا کلاس په هم درنه لاړ شي نو څنګه چلی ته خلکو ته ښې که نه بسم الله الرحمن الرحیم داسې څه خبره نشته دلته چې کوم ریل خبرې مونږ هغه کوو چې سټوډنټ کلاس کې کم وي هغه هم ورته وي تاسو ته پته ده چې شروع کې کلاس ته سټوډنټان کم راځي هفته 10 ورځو کې دا سټوډنټ برابرېږي او چې څه اکچوال خبرې هغه مونږ سټوډنټ ته وایو یعنې مطلب ستاسو په زبان کې مونږ ورته اشنا باغونه نه ښایو ICA داسې اکیډمي ده چې دا سنه 98 نه شروع ده دا ټولو ته پته ده دا نور اکیډمي هم د دې وجې نه دې اکیډمۍ نه وتي دغه ټیچر نو چې څه اکچوال او څه حقیقت دی هغه ټولو ته پته مونږ هم ورته همدغه وایو صحیح ده انور خان صاحب دا راته ووایي چې تاسو سره څو په ټیوشن کلاسز دي علاوه تاسو سره کم کلاسز کې ایډمیشنز اویلیبل دي دې کې مونږ 9-10 فرست سیکنډ ایئر ټیوشن کلاسز چلو او دې سره انډیکیټ دپاره انجینیرینګ او میډیکل کلاسونه دي دغه کلاسونه دي صحیح ده دا راته ووایي چې څونه تاسو چارجز څونه دي دې کې نارمل چې کوم دي د 9-10 لپاره 3 میاشتو کورس دی او هغه 25 نه 30,000 روپۍ پورې مونږ الو صحیح ده 4 سبجیکټ او فرست سیکنډ ایئر د 4 میاشتو دا فل کورس لپاره یعنی 10,000 روپۍ من تقریبا د ټول د درې واړو سبجیکټس دې سره سره دې کې اوس دې کې مونږ سکالرشپ ډېر ورکوو 50% سکالرشپ چاله ورکوو دې کرایټیریا سټوډنټ په مارکس بیس باندې ورکوو یعنی چې کوم فرست ایئر ته راځي هغوی له د میټریک مارکس په بیس باندې مونږ سکالرشپ ورکوو دې کې 50% هم وي 40 وي 60 پورې هم نو دا مونږ سټوډنټ د حوصله افزایۍ لپاره ږدو دا سکالرشپ انور خان صاحب یو سوال بل کومه یو غریبۍ له وجې نه هغه په میټریک کې ښه مارکس نه دي اخیستي ښه نمبر وظیفه سکالرشپ وي بالکل مونږ دغه ته ورکوو هغې خپل وس مطابق چې څونه ټیچرز دی هغې ته مونږ وایو هغې ورسره ښه مکمل کاپریشن کوي او دې سره سره اکیډمي هم هغه سپورټ کوي دې کې چې کم یتیم وي حافظ قرآن یا نور داسې مجبوره کسان وي